د اجوفی یایی د ثلاثی مجرد دویم باب دی. فعلا یفعلو لکا غایطوا یغیطو. نو تدی صرف صغیر لنبه ذکر کړی دی. غاط یغوط غیطا فهو غائط وغیط یغاط غیطا فذاک مغوط. لم یغوط لم یغط لا یغوط لا یغاط لن یغوط لن یغاط. الأمر منه غط لتغط ليغط ليغط. والنهي عنه لا تغط لا تغط لا يغط لا يغط. والظرف منه مغاط مغاطان مغايط مغيط. والآلة الصغرى منه مغية مغيتان مغايط مغيط. والآلة الوسطى منه مغيطة مغيطتان مغايط مغيطة. والآلة الكبرى منه مغياط مغياطان مغايط مغيط. وأفعل التفضيل المذكر منه أغيط أغيتان أغيطون أغايط أغيط. والمؤنث منه غوتا غوتيان غوتيات غيط غييط. وفعل التعجب منه ما أغيطه وأغيط به وغيوط. نو دا تدی دویم باب صرفی صغیر دی. اوس راځو مونږه په دې کې چې کم قوانین جاری شوي دي هغه قوانین دا پکې جاری کوو. نو غاطا د فعل ماضی معلوم لومبۍ صیغه ده. د دې اصل دی غایطا ځکه چې دا باب اجوفي یایی دی. نو یا متحرک ده تدې نه مخکې هر باندې فتحه ده نو په الف سره مونږ بدل کو نو دې نه جوړ شو غاطا. یغوتو دا په اصل کې دی یغیوتو د ینصرو پشانتی یغیوتو. نو دې کې د یبیعو تبیعو والا قانون جاری شوی دی او هغې قانون خلاصه دا وه چې کله یا مضموم وي یا مکسور وي د دې نه مخکې حرف صحیح ساکن وي نو ته دغې یا دا کومه ضمه ده یا کسره ده دا به مونږه مخکې حرف له ورکو. نو د یا د ضمه مونږه غین له ورکړه نو مونږ سره جوړ شو یغویتو. نو اوس دې ته د یو سرو والا قانون متوجه شو ځکه چې یا ساکن ده ته دې نه په مخکې حرف باندې پیش دی نو دغه یا مونږ په وو سره بدل کړه نو ته دې نه جوړ شو یغوتو. غیطا دا په خپل اصل باندې دی. فهو غائط دې کې د قائل بائع والا قانون دا جاری شوی دی. وغیتا دا اصل کې دی غویطا نو دې کې د غویته نه بلکې غویته دی. دې کې د قیل والا قانون جاری شوی دی. دا وو د کسره دا مونږ غین له ورکړه او د غین نه مو ضمه لرې کړه نو غیته ته جوړ شو. یغاتو په اصل کې دی یوغو یاتو نو دې کې د یباعو تباعو والا قانون جاری شوی دی. په یا باندې فتحه ده نو ته دې دا فتحه مونږ غین له ورکړه او یا مو په الف سره بدل کړو نو دې نه جوړ شو یغاتو. وغیت یغات غیتا فذاک مغوط. مغوط په اصل کې دی مغیوط د مفعول په وزن باندې. نو لومبې پکې د یبیعو تبیعو قانون د وجې نه د یا د ضمه مونږ غین له ورکړه نو بیا یا ساکن شوه ته دې نه مخکې په غین باندې ضمه راله نو دغه یا مونږ په وو سره بدل کړه نو مغوطون ته جوړ شو. نو د دوو واوونو په منځ کې التقا د ساکنینو راله نو یو وو ته مونږ حذف کو نو مغوطون دا ته جوړ شو. بیا لم یغوط لم یغط لا یغوط لا یغاطو دا مونږ د مضارع معلوم او د مجهول نه جوړ کړي دي. یغوط اصل وو یغوطو او د یغط اصل وو یغاطو. نو چې کله مو په لم داخل کو نو طوالی جزم ورکو نو په دې معلوم په صيغه کې په یغوط کې د وو او د طوا په منځ کې التقا د ساکنین وراله او د مجهول په دې صيغه کې د الف او د طوا په منځ کې نو د معلوم د صيغې نه مونږ وو وغورځاو او د مجهول د صيغې نه مونږ الف وغورځاو نو لم یغوط لم یغط جوړ شو. دغه شانتي لم یغوط لم یغط لا یغوط لا یغاط نو دا هغه مضارع معلوم او مجهول دی خو لا نفي په داخله شوی ده.
نور کم قانونونه چې په مضارع معلوم او په مجهول کې جاری شوي دي هغه دلته هم جاری شوي دي. لیغوت لیغات دلته ول لن نسب ورکړی دی. الامر منه غوت نو دا مونږ جوړ کړی دی د تغوتونه. په مضارع معلوم کې چې کله قانون جاری شو نو د هغې د واحد مذکر حاضر صیغه ده تغوتو. تا علامت د مضارع مو ته حذف کو او اخر کې مو طواله جزم ورکو نو موږ سره جوړ شو غوت. نو د واو او د طوا په منځ کې التقا د ساکنینو راله و به هم ته حذف کو نو موږ سره جوړ شو غوت. لتغت دا په اصل کې و طغاتو. نو لام امر طواله جزم ورکو نو د الف او د طوا په منځ کې التقا د ساکنینو راله الف هم ته حذف کو نو لتغت جوړ شو. لیغوت دا په اصل کې و یغوتو یغوتو. نو د لام امر د وجې نه طوا مجزوم شوه نو د واو او د طوا په منځ کې التقا د ساکنینو راله واو ته حذف شو نو لیغوت ته جوړ شو. لیغت دا په اصل کې و یغاتو نو دې کې هم د الف او د طوا په منځ کې التقا د ساکنینو راغله. والنهي عنه لا تغت لا تغت لا يغت لا يغت. دا لا تغت او لا يغت دا دو مضارع معلوم نه جوړ شوي دي. اصل یې و تغوتو او یغوتو. نو د لاینهي د وجې نه طوا ساکن شوه نو د واو او د طوا په منځ کې التقا د ساکنینو راله نو واو ته حذف شو نو لا تغت لا یغت ته جوړ شو. او د لا تغت او لا یغت دا دواړه د مجهول صیغې دي او دا د مضارع مجهول نه جوړې شوي دي. چې کله په مضارع مجهول باندې موږ لاینهي داخل کړه نو طوا مجزوم شوه نو د الف او د طوا په منځ کې التقا د ساکنینو راله الف ته حذف شو نو لا تغت او لا یغت دا ته جوړ شو. والظرف منه مغات مغاطوان مغایط مغیط. مغات او مغاطوان نو دا په اصل کې و مغیط مغیطوان. نو یا مفتوح ده تدینه مخکې حرف ساکن دی نو د یباع قانون د وجې نه د یا دا فتحه مونږ غین له ورکړه او یا مو په الف سره بدل کړه نو مونږ سره جوړ شو مغات مغاطوان مغایط په خپل اصل باندې ده. او مغیط دا په اصل کې دی مغیتون مغیتون د مونی سورون پشانتی. نو دوا یو شانتی حروف یو ځای جمع شول لومبی پکې ساکن دی نو ادغام المتجانسین د قانون د وجې نه په دې کې ادغام وشو نو مغیتن ته جوړ شو. دغه شانتی د اسم علی د صغرا د تصغیر کومه صیغه ده مغیتون. د اسم علی د وسطا کومه د تصغیر صیغه ده مغیتون. او د اسم علی د کبرا کومه د تصغیر صیغه ده مغیتون. او د افعل التبذیل المذکر کومه د تصغیر صیغه ده اغیتون. په دې ټولو کې دغه د ادغام المتجانسین والا قانون دا جاری شوی دی. والظرف منه مغات مغاتان مغایط مغیط والآلة الصغرى منهم مغیط مغیتان مغایط مغیط. دا په اصل کې و مغیتون. والآلة الوسطى منهم مغیتة مغیتتان مغایط مغیتتن. نو دا په اصل کې و مغیطتن. والآلة الكبرى منهم مغیات مغیاتان مغایط مغیطن. دا په اصل کې و مغیطن. نو د دې درې یاګانې دي پکې. لومبۍ یا ساکن ده بیا متحرکه ده او بیا یا ساکن ده. نو د لومبي دوو یاګانو په یو بل کې ادغام شوی دی نو مغیطن ته جوړ شوی دی. وافعل التبذير المذكر منه اغيط اغيتان اغيتون اغايط اغيط. نو دا په اصل کې دی اغیطن. والمؤنث منه غوتا غوتيان غوتيات. دا په اصل کې دی غویطا غویطیان غویطیات. نو دې کې د یو سرو قانون د وجې نه دا یا په و سره بدل شوي ده نو غوتا غوتیان غوتیات دا ته جوړ شوی دی. بیا غویتون غوییتا. وفعل التعجب منه ما اغیطه واغیط به وغایط. دا خبره مخکې مونږه ذکر کړې وه چې د اسم علی د گردان نه والا تر د اخیره پورې د ثلاثي مجرد د اجوف یایي ټول گردانونه دا یو شانتي وي. اوس راځو مونږه تدی باب صرف کبیر لا د ماضی معلوم گردان دی غاطوا غاطوا غاطو غاطت غاطوا غتنا غتا غتما غتم غتی غتما غتنا غتو غتنا.
اقد باع باع باعو باعت باعتا بیعنا بیعتا اق شانتی گردان دی څه مشکل پدې کې نشته دی. او د ماضی مجهول گردان دی غیطوا غیطوا غیطو غیطوت غیطوتا غیطنا غیطتا غیطتما غیطتم غیطتی غیطتما غیطتنا غیطتو او غیطنا. د بیع بیع بیعو بیعت بیعتا بیعنا بیعتا دغه شانتی دی. او دا خبره مخکې مونږ ذکر کړې وه چې د اجوف یایي د ثلاثي مجرد د ماضي معلوم او د ماضي مجهول ټول ګردانونه د باع یعنی د معلوم ګردانونه د باع په شانتي دي او د مجهول ګردانونه د بیع په شانتي دي. د مضارع معلوم ګردان دی یغوتو یغوتانی یغوتونا تغوتو تغوتانی یغوتنا تغوتو تغوتانی تغوتونا تغوتینا تغوتانی تغوتنا اغوتو او نغوتو. نو تدی اصل و یغیوتو یغیوتانی یغیوتونا تغیوتو تغیوتانی. د ینصرو ینصرانی ینصرونا تدی بشاندی. نو لومبې په دې کې د یبیعو او د تبیعو قانون جاری شوی دی. د یا د ضمه په دې پوره ګردان کې مونږه غین له ورکړه. د یا د ضمه مونږه غین له ورکړه. نو اوس یا ساکن شوه او تدې نه مخکې حرف باندې یعنی په غین باندې پیش راغی. نو مونږ سره جوړ شو یغوتو یغوتانی یغوتونا تغوتو تغوتانی یغوتنا یغوتنا تغوتو تغوتانی تغوتونا تغوتینا تغوتانی تغوتنا اغوتو او نغوتو. نو په دې پوره ګردان کې دو قوانین دا جاری شوي دي. لومبې پکې د یبیعو تبیعو والا قانون د هغې د وجې نه د یا د ضمه دا مونږه غین له ورکړه. بیا پکې د یو سرو والا قانون جاری شوی دی د هغې د وجې نه دا یا مونږه په وو سره بدل کړه. البته کما د جمع مؤنث غایب او د جمع مؤنث حاضر صیغه ده نو په دې کې د واو او د طوا په منځ کې التقا د ساکنین راځي. نو واو ته مونږه حذف کو نو یغوتنا او تغوتنا دا ته جوړ شو. اوس د مضارع مجهول ګردان دی یغاتو یغاتوانی یغاتونا تغاتو تغاتوانی یغتنا تغاتو تغاتوانی تغاتونا تغاتوینا تغاتوانی تغتنا اغاتو نغاتو. نو دا په اصل کې دی یغیتو یغیتوانی یغیتونا تغیتو تغیتوانی یغیتنا. بیا تغیتو تغیتانی د اخره پورې د ینصرو ینصرانی ینصرونا پورې. نو په دې پوره ګردان کې د یباعو تباعو قانون جاری شوی دی. د یا د فتحه مونږه غین له ورکړه او یا مو په الف سره بدل کو نو یغاتو یغاتانی یغاتونه ته جوړ شو. البته د جمع مؤنث غایب او د جمع مؤنث حاضر کومه صیغه ده نو په دې کې چې کله مونږه یا په الف سره بدل کو نو تدې سره نه جوړ شو یغاتنا او تغاتنا. نو د الف او د طوا په منځ کې التقا د ساکنین وراله. الف ته مونږه حذف کو نو یغتنا او تغتنا دا ته جوړ شو. نو په دې پوره ګردان کې یو خو د یباعو تباعو قانون جاری شوی دی او په دې یغتنا او تغتنا کې دو قوانین جاری شوی دي. یو د یباعو تباعو او دویم د التقاء ساکنین ولا.